مطالبه ما زه وکم خو نه کوم ضرورت نشته وي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې قاتلان یې ونیسي. تر اوسه پورې کدي حکومت د شیخ حسن جان قاتل نیولی خو اوس مونږ به ووایو، د زرګونو علماو قاتلان نیولي خو مونږ به ووایو. ټول هسې ګپ شپ دی، دا ټول دو نمبري ده. دلته یوې جړا څوک وولي؟ تاسو کتلي ورځ کې دلته قاتل ګرفتار شي، یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه ګرځي. زما د الله په ذات قسم کې دی حکومت غوښتې دی انتظامیه د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم کده په دغه ورځ د چرسدي نه موتلی وي. مونږ لسترګې مه توروئ. پرون یو سی ټي وي فوټیج راغی ال افغانستان کې منصوبه سوای منصوبه او وش پلان کې تنظیم قبول کړل چې ختمه شو بس لاړ. هم د بدر دلته زموږ د وینو ته پوس نشته لري. 15 شپږ بیره ما باندې ذاتی تور دلته حمله وشو. یو پیراغه و چې دوه کسان ما به ذاتی خود مونږ ونی و دلته مراوستل وم تړل. قسم دې نن مکتا ته زره سی ډي ډي غ رپورټ وخېما چې مونږ له پداسترو کې مشګی راوچولې ما چې وکتل ما یې چې څو سرتل مې یو تصویر دیواله ما ته وینونه تصویر دیواله نو ما چې دومره په شرمېږي چې وسه زبر خلکو ته وخې مونږ ټول عمر د دې ورویلې د خپل ځان سره مونږ ته پته ده په دې معاشره کې د عالم حیثیت د اجرا د دم هم نه دی. کوم رویه چې دیو کوي خو بس اخرت هم شته دی، خدای هم شته دی، پوز هم شته دی، الله عدالت هم شته دی. مونږ دیو نه مجرم نه غواړو، مونږ دیو نه هیڅ تحقیقات نه غواړو. تحقیقات هم مبارک شه، تفتیش هم مبارک شه، قاتل هم مبارک. قاتل هم تاسو د کور سره دی، ملګری هم تاسو یې، سہولتکار هم تاسو یې. ما په هغه ورځ منلې وې چې په 2 غنټو کې د دنه د شیخ صاحب قاتل راوسته په چوک دی ودرولې. بیا به ما منلې وې چې او ازما سره وخت کې په سشته باندې ورنه دا معمول دی، دا طریقه کار دی. قاتل ولګي راشي مقتول په جنازه مو ودرېږي، همدردي هم وکړي، لاسونه مو چت کېده. د دنیا رواج دی، رسم دی، ختم شي. لیکن یاد ساته د الله عدالت شته دی. تا یو عام سړی نه دی شهید کړی، تا د ټولو علماو امام شهید کړی دی، تا د ټولو امت پلار شهید کړی دی، تا د پیغمبر وارث ګرځ شهید کړی دی. دا د الله رب ذوالجلال قانون دی، دا د هغه یو نظام امتحان دی. وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا